یو څو مختصر خبرې د دغه حواله کوم خو خبره ته به سوچ کوئ. قرآن حکیم الله سره پر نازل کړی او الله تبارک و تعالی په دې معاشره کې د علماونو او د مدارسو نه کم کار اخلي. په دې درو خبرو لږ غونډې سوچ وکوئ. بس قرآن حکیم الله تبارک و تعالی زمونږ د دنیا او د آخرت د نجات دپاره یو عظیم نعمت را لېږلی دی. قرآن حکیم الله تبارک و تعالی مونږ ته په دې کې بنیادي درې خبرې ایښې دي. یو دا چې مونږ چا پیدا کړی یو چې خپل رب وپېژنو او د رب پہچان ولې ضروری دی. د انسان زندگی دنیا کی عارضی ده. مستقل زندگی د انسان پس د مرگ نه شروع کیږي. مومن پس د مرگ نه ژوندی کیږي. نو د مرگ نه وروسته چې کوم ژوند دی هغې تعلق صرف د رب سره دی. بس چې چا رب خوشحاله کړي چا رب پېژندلي جنت به ورکوي. که چا رب پېژندلی نی او چا د رب رضا لټولی نی هغه خلک به جهنم ته ځي. نو پہچان د رب دی پکې چې رب څوک دی. ګوره د قرآن حکیم شروع پس د ثنا د الله نه په رب د صفت شروع کیږي. په رب په صفت الحمدلله رب العالمین. ثنا صفت الله لره دی ولې دی چې د ټول عالم پالونکی دی. دې پټي کې چې دا فصل دی دا لیډرانو راخېجولی دی که خدای راخېجولی دا خدای راخېجولی دا نه جرنیل راخېجولی شي او نه قاضي القضا راخېجولی شي او نه د ملک بادشاه راخېجولی شي. دا فصل رب راوخېجو. بیا دا دې نه ما ځان له طعام جوړ کړ. دغه طعام چې معدې ته لاړ دې نه وینم الله جوړه کړه. دې نه طاقت هم الله ماله راکړ. عزم الله وکړه او نشنمه زما د وجود هم رب وکړه. دا د دنیا یو قوت نشي کولی. دې ته رب وایي. په دغه انتظام الله دا ټول مخلوق ساتي ټول رزق ورکوي. نو ځکه الله وایي چې خپل رب وپېژنه. دا موږ له عقیده جوړوي. د عقیدې نه وروسته چې د رب خوشحالېږي په څه په عباداتو باندې عبادت وکوي. عبادات الله مختصر کې ښودل. مونځ دی روجه ده زکات ته او حج دی. جانی او مالی عبادات په دې کې الله را جمع کړه. او د دې نه وروسته دنیا ته امن دپاره یو نظام هم ورکړ چې معاشره کې تاسو زندگی تیروئ نو انسانی حقوق قائم کړل چې تاسو به مرګ نه کوئ په ظلم. او چا چې مسلمان
قتل ک په ظلم سره من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الله وی مسلمان به وجن نا اسبه سد ملک الله وی جهنم کی بده واچو یو سوش زونو باندې مر کولش نکاح کون کی بدعملو یا مرتد ش یہ دنا مرگو ک او یہ لارو شکولا یہ ستا چار دیوالی ما تکڑاو درووڑے ده نو اللہ وی وینه حدر شونه نور پا کنزلو پا لارو پا کساو پا عام خبرو اللہ مرگ حرام کرے اللہ وی جہنم کی بدے آچو دا ولی وی چی امنیت قائم شی ولکم فی القصاص حیات اللہ وی دے کی بیا پا دے کی سزا ورکا دے کی امن دے اللہ وی بیا غیر نرستو اللہ پاک دا دے انسان عزت تے امن ورک کہ چاپا چا تحمت او لگو ثابت ہے نک اللہ وی اتیا کوڑے والا ورگئی او جرم ثابت شو معاشرہ کی دا انسان پلیت تے رجمے کئی یا والا کوڑے ورگئی دا چامالے پٹک اللہ وی لاستے کٹ گئی اللہ وی کہ چچا دین پس خنداو کلا سزا والا ورکی اسلام پریح و توہینیو کے سر تے کٹ گئی اللہ پاک امنیت دا دنیا دا انسانی حقوق دا پارے و نظام کی خود مجھے امن امراک جنت امراک دا قرآن دے اس دا قرآن کہ دا دمر عظیم کتاب دے و دا دمر عظیم کلام دے و دا دمر اللہ پاک پا دے ٹولو کتابونو حاوی پیدا کرے نو اللہ دا دی ذمہ واغیستا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون اللہ وی قرآن منازل کے و منگے ساتو خبر تا سوچ کے مختصر تعریفات دا تکو دا قرآن دا ضرورت نا رستو اس دا قرآن دا ساتلو پس رازو چی دا علماء سے کردار دے دا علماء اللہ پاک دا دین دا پارا محافظین و پوجان پیدا کرے دی حسین احمد صاحب علم کو کور والا علم کرے دا دینا مخ کی پدی اجرو پدی کلی کی پروگرام نو دا ولی اوچو نسبت دا قرآن سر راگے اللہ دا دی دا پار دا ڈیوٹیو لگولا کم زیتا چی پولیس لال سی التا چوکے جوڑی گی کم دیتا چی فوج لال شی التا بیرک جوڑے گی کم دیتا چی عالم لال شی مدرسہ جوڑے گی دغا مدرسہ دا دغی قرآن دا حفاظت دا پارا اللہ یو چونے گردو لے دو اس دا حفاظت اللہ دا قرآن پا آسمان کی نہ کئی اللہ قرآن کے وہی شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط اللہ دا قرآن دا حفاظت دا فارد دو قوم مقرر کری دی یو پرشتی دی پا پزا کی دی او یو علماء دی پا زمکہ کی دی کردار سدے دا پرشتی دا جنات اسمان تخیجی او دی دا پرشتو خبر روڑی دنیا تا کاہنانو لا دا قرآن دا حفاظت دا فارا اللہ علتا پرشتی کینو لے چی جنات با اسمان تا نراخیجی چرا دیزے نا خبر یو سیو کاہنانو تا کئی
چې د قرآن په ویناو په تعلیماتو کې تحریف را نشي او چې کم جنات راخیږي هغې اولئ نو تاسو په اسمان کې ستورو ته ګوري رجوم الشیاطین قرآن کې الله وي په دې موږ شیطانان ولو چې د فرشتو خبرې دنیا ته نه وړي چې قرآن په خپل حیثیت باندې محفوظ پاتې وي په ځمکه ورته علما پیدا کړ هسې تاسو نه تپوس کوم خفه کېږئ ما چې دا عالمان او حفاظ او قرآن نه وی نو د قرآن تعلیم نه به چې دا حسین احمد عالم نه وی یا کور والا د علم سره نسبت نه وی علم یې نه وی کړی دلته اوس د ماشومانو قرآن ویلی وی نه وی ویلی اوس د دې قرآن نسبت الله د مدرسې او د عالم سره ولګو په دې ساتي نو په دنیا کې د قرآن په حفاظت ګوله هم د ملا په سینه ننوځي جیل ته هم ملازي لګیا دی نن که یورپي جیلونه دي او که ملکي جیلونه دي په دې کې ډېر علما غیب دي پته هم نه لګي دا صرف د قرآن په حفاظت کې غیب دي نور څه نشته عالم په معاشره کې چاته کلم بده لاره نه کوي تاسو په دې معاشره کې اوسئ که نه دا فیسبوک چې نن لګیا دی او دا کم علماو بدنامي کوي دا جوړېږي قصې دا نشته مدرسه کې دا ګناه شو جومات کې دا ګناه شو قاري سره دا ګناه شو غلګ دا ټول بکواسات دي تاسو ما ته په خپل علاقه کې داسې یو کردار د عالم وښایو نو بیا به ومنئ دا سازشونه دي د عالم په شکل کې د عالم په پټکي کې د عالم په ګیره کې به د دین د بدنامولو دپاره یو بین الاقوامي سازش دی ګیره به یي پټکي به یي یو عمل به ترې والي چې تاریخ یې وګورې د هغه لټونکی به ملا نه وي ابه عالم نه وي نه به هغې سره نسبت جوړي په دې الله د دین د قرآن حفاظت کوي نو د قرآن مقصدونه دوه دي خبره په دې بس کوم یو د قرآن حفاظت دی یو په قرآن عمل دی عمل اجتماعي دی او حفاظت انفرادي دی خبره ته فکر کوئ یا به پوه شئ یو حافظ په ذهن کې قرآن دی بس هغه ته یاد دی که دا قرآن شریفونه هم ختم شي علیاذ بالله او دا ټول ختم چې خو شي یو قاري موجودي انفرادي طور قرآن به موجودي د هغه په ذهن کې پروت دی واپس به ولیکلی شي یو فقیه عالم دی واپس به فقه ولیکلی شي یو مفسر دی واپس به تفسیر ولیکلی شي خو عمل په قرآن یوازې عالم ځان له نشي کولی نظام ملا نشي چلولی نظام حکومت چلوي داسې ده که نه ده شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب الله دې ولا زندگی ورکړي په 400 کې لوی شیخ نه چې په KPK کې بلکې په پاکستان کې منل شوی شیخ دی خو آیا دی یو بالمازه له سزا ورکولی شي دی یو ډم له سزا ورکولی شي دی یو غل له سزا ورکولی شي او هلته چې کوم جج کا کاناسته چې ټی اچولې ده ګیره هم نشته او بریت هم نشته او پینټ شرټ کې ناست دي مونځ هم نه کوي په سزا ورکولی شي ولې هغه سره نظام دی هغه سره قانون دی او هغه سره یو پاور دی اوس د قرآن ساتل علما کوي موږ چې څنګه قرآن الله نازل کړی په حق من وعن موجود دی دا علما دا مدارس دې سره بین الاقوامي جنګ او ملکي جنګونه سټارټ دي خو موږ نه قرآن بدلولی نه شي موږ مرګ ته غاړه ږدو قرآن نه بدلو موږ د قرآن مسئلې نه بدلو کله هم نه کېږي موږ د خپل پیغمبر نه سیرت بدلو نه صورت بدلو
سیرت هم ژوندۍ ساتو، صورت هم ژوندۍ ساتو. ګیله د عوامو نه، دین عوامو خرڅ کړی، ملا نه دی خرڅ کړی. اوس به ته وایې چې ملا عوامو څنګه خرڅ کړی؟ یو د قرآن ساتل چې الله د مدارسو په شکل کې د علماو په شکل کې کوي، یو د قرآن نظام دی. نظام پاکستان کې نشته. شته؟ نشته. ولې نشته؟ قوم خرڅ کړ. څنګه خرڅ کړ؟ عالم راشي زه الیکشن کې زه د اسلام خدمت کوم، بل راشي زه ته پول جوړوم، خلک وایي دا پول بخي. د قوم اسلام خرڅ کړ، خرڅ نه کړ. ملا صاحب راشي زه اسلام غواړم، بل زه د ټرانسفارمر جوړوم، په ټرانسفارمر یې خرڅ کړ، خرڅ نه کړ. دا بنیادي خبرې دي. یو عالم راشي هغه وایي زه د قرآن خدمت کوم، بل راشي زه به دله چپړاسیز والا مزوی الله دا خو ډېر غټ کار دی، بس یو لویه جلسه جوړه کړي، چرګان هم پاخه کړي، ولې زوی به راله چپړاسي کوي، نو په چپړاسیتوب یې خرڅ کړه، خرڅ نه کړ. نو قوم دین خرڅ کړی، په چپړاسیتوب یې خرڅ کړی، په ټرانسفارمر یې خرڅ کړی، په لار یې خرڅ کړی، په تبادله یې خرڅ کړی، په دوستانه یې خرڅ کړی. که څنګه چې ما سره مدرسه محفوظ ده، دقسې ما سره په ګراونډ کې قوم ودرېد، قسم په رب که ما نه په پاکستان کې بل نظام وچلیږي، نظام به د اسلام چلیږي. قوم دین خرڅوي، علما یې نه خرڅوي. خلق علما بدناموي، علما نه، علما په حق دین ولاړ دي، کوم دین چې الله نازل کړی. ودېخئ څوک چې د عالم زندګي د شریعت خلاف وي، ودېخئ څوک ثابت دي. نن چې زما بچی بنیادی طور مسلمان دی او قادیانی کولی رانه نشي، دا مې ورته نظام ایښی دی. نن چې زما د ملک نه بیروني دنیا ته مبلغین ځي، زما ملک ته نشي راتلی، دا مې ورته نظام ایښی دی. نن چې حلب اوچتوي په اسلام اوچتوي، دا ورته ملا نظام ایښی دی. د دې پیداوار دا د ملا ده، دا زمونږ پیداوار دی. قسم که په دغه ځای کې نه به نن ختم نبوت او نه به ناموس رسالت او نه به په اسلام باندې حلب اوچت کړی. دا خو دغه ټوټه پوټه مزل دی او په هغې کې دغه خدمت کې ولګیا یو. الله خوشحاله او آباد لره. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.